منځ دا تمام عباداتو مجموعه ده. په دې مخ ته ځمکه باندې چې کم اشیا دي، ونه ده دا ولاړه ده، دغه رنګې نومي قسم شی دا چې کم عبادت کې هغه تمام عبادت دا په منځ کې راجمع شوي. ځکه منځ ته الله رب العزت یو لویه درجه ورکړله او په انسان باندې 15 پیره په ورځ کې فرض کړی دی. ګوره منځ څنګه د عباداتو مجموعه ده. منځ کې عبادت بدني شته، ته به خپل بدن دغه رنګ استعمالوي، سترګې استعمالیږي، لاسونه استعمالیږي، د بدن هر یو جز دا استعمالیږي په منځ کې. دویم په منځ کې روژه شته، ځکه منځ کې موږ خوراک نه کوو، منځ کې موږ څښاک نه کوو، په منځ کې روژه هم شته. ونې تاسو وګورئ، ونې دا جګې ولاړې، دغه رنګ انسان هم جګ ولاړې په منځ کې الله ته. غوان دي دیو چې کله عبادت کوي، حیوانات نو دیو دا سر خطه کوي. دغه رنګ انسان دی دا چې کله عبادت کوي نو دا رکوع وکړي، دا الله ته ځان په عاجزۍ باندې کوي. تاسو وګورئ ګټه ده، دغه رنګ خاوره ده، دا په دې ځمکه باندې پرته الله عبادت کوي. انسان دا الله ته سجده ولګوي، دا دغه سم مشابهت دی. نو د تمام عباداتو مجموعه دا په منځ کې ده. ځکه منځ له الله رب العزت یو لویه درجه ورکړله، او تقوا او عاجزي دا په 3 قسمه باندې ده. یو تقوا دا اعلا ده، یو متوسط ده، یو ادنا ده. په منځ کې دا 3 وړه الله را جمع کړي دي. ته منځ کې ته ولاړې عبادت کې، نو دا د عاجزۍ او دا د تقوا دغه رنګ ادنا درجه ده، دې باندې ته عمل کې. دویم ته رکوع له لاړ چې نو دا متوسط درجه د عاجزۍ او د تقوا ده. درېیمه درجه اعلا او اتمه درجه دا تندی، دا سر، دا بل چاته څوک نه ټیټوي، مرګ کوي، بل هم وجني، ځان هم وجني، خو تندی چاته نه ټیټوي. دا زما د نفس لپاره، زما د ځان څخه دا خاینه چې زه چاته سر خطه کړم. دا انسانان دا الله، دا مسلمانان دا الله ته سر دا په ځمکه باندې لګوي، عاجزي کوي. نو دا د تقوا او د عاجزۍ او اعلا ترینه درجه ده. دی وجنه دا منځ دا د تمام عباداتو مجموعه ده. ځکه الله رب العزت دا په انسان باندې په ورځ کې 15 پیره فرض کړه. الله ته دا دومره محبوب دی.